نننۍ ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ د صدقې جاریه په نیت باندې چې هر یو مسلمان رور ته هر یو مسلمان خور ته زما د ویډیو ورسي او کېدای شي چې ستاسو په یو شیر باندې د یو انسان د یو مسلمان رور زندگی بدله شي. څنګه چې کتونکو تاسو دا وړوکی شانتې کلیپ وکتو او په دې کې یو ډېر لوی غټ سبق پروت دی ځکه چې دا راز په هر چا باندې را روانه ده. یقین وکړئ چې دا ویډیو ما له مخې ته راغله او ما وکته په ما باندې سم ویښته ودرېدل او انسان ته خپل وخت یاد شي چې یاره دا راز په ما باندې را روانه ده. هر یو انسان با چې کوم دی د دې دنیا نه رخصت کوي او هغه به توره خاورې لذیذ سترګې به پټېږي ځکه چې الله پاک په خپل کلام کې فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت، هر یو انسان به د مرګ ذایقه څکي ځکه چې هر انسان له مرګ شته هر یو انسان به سترګې پټېږي او مړېږي به او الله ته به مخامخ کېږي. الله پاک په خپل قرآن پاک کې فرمایي چې وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. الله پاک وایي چې دا دنیا د کیل او د تماشې نه علاوه نور اسم نه دي. دا یو کیل دی، دا یو تماشه ده. کتونکو څنګه چې مونږ خوب صحیح کوو او په هغې کې مونږ چې کوم دی په جهازونو کې الوزو او پړو هم هواګانې کوي چې راپاسو اسم ني بیا څومره مونږ خفه شو. دغه شانتې دا دنیا هم ده. په دې دنیا کې چې کوم دی نو ستا اسم په کار نه راځي. دا ګاډي بنګلې جایدادونه بینک بیلنس دا هر څه پاتې دي چې سترګې دې پټې شوې خبره ختمه دا پاتې. نور خلک به بیا جنګونه کوي ځکه چې د کفن جیب نشته چې ځان سره قبر ته نه دی وړي. دا ویډیو چې تاسو وکته نو دا راز په هر چا باندې را روانه ده. دعا وکړئ چې الله پاک هر یو انسان د ځان کدن د سختۍ نه وساتي. تاسو په کمنټ کې ووایئ چې آمین ځکه چې د روژې برکتي میاشت ده نو کېدای شي چې د چا دعا قبوله شي. الله پاک دې موږ د جهنم د اوره الله پاک دې موږ د قبر د عذاب نه وساتي. ټول ووایئ په کمنټ کې چې آمین. او بیا کتونکو که مونږ وګورو زمونږ د خلکو سوچ دی چې یاره مونږ سره پیسې زمونږ زوري او مونږ سره بادشاهت دی مونږ به کامیاب یو. خو نه، کامیابي نه په پیسه کې ده نه په بادشاهت کې ده او نه په زور کې ده. کامیابي صرف او صرف د الله رضا ده چې الله د نرضایي د الله مخلوق به نرضایي چې الله د نرضایي په دې دنیا به هم کامیابې او په هغه جهان باندې به هم کامیابې. کوشش وکړئ چې خپل رب د ځان رضا کوي ځکه چې مونږ کمزور یو ډېر زیات په مونږ کې ډېرې زیاتې غلطیانې دي خو الله پاک دې مونږ ته بښنه وکړي. رب کائنات زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. مونږ په دې دنیا کې چې کوم دی مسافر یو زموږ به سترګې پټېږي مونږ به ځو مونږ د لږ وخت لپاره میلمانه یو. که مونږ وګورو زموږ مثال د ګاډو د سورلو دی. زمانه چې څه ګاډي به دا شانتي په هغې کې به خلک سورلي کوي چې هغه به ارامدی په هغې کې به په ګرمۍ کې ایسي په یخنۍ کې به هیټري او د هغې سورلي به خوږی. څه ګاډي به دا شانتي چې هغه به زړې ماډلي هغه به تا ته بندېږي په هغې کې به ګرمي هغه به تا ته خرابېږي ته به پکې کړېږي ته به پکې لړزېږي. او ښه ګاډی به هم خپل منزل ته رسي او دا خراب ګاډی به هم خپل منزل ته رسي خو څوک مخکې او څوک وروستو. دغه شانتې مثال زمونږ هم دی. مونږ به هم دې دنیا نه رخصت کوو خو څوک مخکې او څوک وروستو. کتونکو زما د خبرې مطلب هم دا دی چې خپل الله د ځان نه رضا کوئ او کوشش کوئ چې 15 وخته مونځ کوئ او هر چا سره چې کوم دی په مینه محبت باندې خبرې کوئ. دا رس ډېره زیاته سخت دی. الله پاک د ځان کدن د سختن نه هر څوک وساتي. دا چې په چا باندې راشي زما خدای راستي چې هغه وخت به څومره ګراني. نو بیا هم نن زما د دې ویډیو د کتو نه پس یو عزم وکئ یو اراده وکئ چې څوک د نه هم خفئ هغه رضا کوي که مور وي که پلار وي که خویندې وي که وروڼه وي چې چا ته هم زړه ته دک رسولی درد رسولی هغوی ته ټلیفون وکئ یا ورپسې لاړ شئ د هغوی نه معافي وغواړئ. یو انسان ته هم په زړه کې بغض مه ساتئ حسد مه ساتئ کینه مه ساتئ. هر چا سره په ښه اخلاقو باندې ملاوېږئ هر چا له مینه ورکوئ ځکه چې د دنیا 3 ورځې ژوند دی. پرون راغلی نن کوو سبا به ځونه. چې انسان وفات شي بیا ورپسې خلک څومره خفئ بیا خلک ډېر زیات افسوس کوي خو هغه وخت تېري چې ښه وخت یې تېر کړی یو چې مړ شوې خلک به د دعا وکړي او چې نه بد وخت یې تېر کړی خلک ته نه خفئ الله ته نه خفئ د الله مخلوق ته نه خفئ نو چې بس لاړه هر څوک پې خوشحالي کوي که څوک هم د نه خفئ هغوی پسې لاړ شئ هغوی رضا کوي چې د چا هم دښمنۍ دي هغه دښمنۍ ختمې کوي هغه په خوشحالو کې بدلې کوي روغ یو کوي. په دې کې هیڅ شرم هم نشته ځان کته کوي خیر دی ته ورپسې لاړ شه ته روغه وکړه الله به دنم خوشحاله شي رشتې به دې هم جوړې شي. او چې د چا هم په خپل خاندان کې رواني او رشتې کټ کړي نو ځان له خپل رشتې بحال کوي ځکه چې دا ډېر زیات سخت زیاتې دی په دې باندې مونږ د الله او د الله رسول په دې باندې مونږ نه خفه کېږي. زه ګورم کتونکو په خپله معاشره کې خلک په وړه وړه خبره باندې په نسه خبره باندې په توتو میمې باندې په خپلو خاندانونو کې چې کوم دی نو بس جنګونه به وکړي او په کلونو کلونو باندې به رواني
خو بیا هم ګوره اکا ساری چې کوم دی روغې له راځي په کلونو کلونو روانې به کوي او بای چې ګوره ورته 15 وخته مونځ به کوي تسبیح به په لاسو کې نیسلي خو زه دی ته وایم چې ګوره ستاسو دا مونځ ستاسو دا عبادت نه قبلېږي عبادت ځان له یو څیز دی هغه زمونږ الله سره معامله ده او بیا الله پاک وایي چې چا 3 ورځو نه سیوا روانئ د هغې مونځ د هغې عبادتونه نه قبلېږي هسې ځان مه ستړي کوئ چې چا هم خپلې رشتې کټ کړي دي کتونکو هغه خپلې رشتې بحال کوي چې د چا نه څوک هم خفه دي که مور ته نه خفه دي که پلار ته نه خفه دي که وروڼو ته نه خفه دي که په رشتهدارانو کې نه څوک خفه دي نو هم نن زما د ویډیو کتو نه پس لړ شئ او هغه خپل خلک رضا کوي یو بل له مینه ورکوي او دنیا 3 ورځې ژوند دی خو په خوشحالو باندې تیر کوي د الله رسول هم خوشحاله کوي او دا مخلوق هم خوشحاله کوي نو دا ویډیو نننۍ ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ د صدقې جاریه په نیت باندې چې هر یو مسلمان رور ته هر یو مسلمان خور ته زما دا ویډیو ورسي او کېدای شي چې ستاسو په یو شیر باندې د یو انسان د یو مسلمان رور زندگی بدله شي والسلام خوشحاله اوسئ انشاءالله که ژوند نو بیا به حاضرېږو په یو نوي پروګرام کې علي عباس یوسفزی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ والسلام خوشحاله خان آباد اوسئ والسلام